سلام علیکم عزتمنو. نادیا ګل چې دی نو نیلم ګل ته ویلي دي چې ما خود ما ولې ته په خپل خاوند باندې طلاق کولې. ما خدا زه نه غوښتل چې تا خپل خاوند طلاق کړي او تا په ما باندې الزام لګولې ځکه چې تا زه خپل مینهوالو ته ډېره سخت سلټیټ کړی یم چې وګوره چې په دا طلاق په ما باندې نادیا ګل کړی دی. عزتمنو د دې ویډیو نه مخکې زه ته دا یادګي نه کوم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما درسه زموږ همدا چینل درسه سبسکرایب کړئ. خوا کې اوسه دلته د نشان و چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. عزتمنو د دې نه یو دوه ورځې مخکې نیلم ګل ویډیو کړې وه چې ویلي دي چې دا هر څه کار چې ما سره وکړو او دا ما سره خپلې خور نادیا ګل وکړو او زه په مراد باندې طلاق کړم. عزتمنو داسې هېڅ خبره خو نشته دی ځکه چې نادیا ګل دا خبره واضحه کړه چې زما د دوی کور کې څه تعلق نشته. زما خپل جدا کور دی او زما او د دې او د خاوند خپل جدا کور دی. د دوی خپلو کې څه جنګ جګړه راغله نو مراد ورسره په جنګ باندې شو او مراد د دې د کس دغه جینۍ سره واده وکړو. نو عزتمنو وایه چې دې کې اوس زموږ یعنې اوس څه قصور دی چې دا نیلم ګل اوس ما بار بار یادوي او راته وایي چې دا هر څه کار په ما باندې نادیا ګل وکړو. نادیا ګل وایي چې زه نیلم ګل ته دا یو پیغام وایم که چېرې تاسو خپل کور کنټرول کولی شو نو تا نه به خپل خاوند بهر واده نه شو کولی او نه به د بیمې ښځې خواهشات په زړه کې لرل. اوس هم کولی شي چې دوی خپل کور په خپلو کې ساز کړي چې سازوي او که نه سازوي نو دغه وران کور دغه روغ کورونه هم خلک ورانولی شي. هر څه په خپل ځان کې دي. عزتمنو نه سازه کړه او ورته ویلې چې مینهوالو دی کې زما څه قصور نشته. ما نیلم ګل دروغ ویلي دي. د نیلم ګل یو څو ورځې بعد بل هلک سره به واده وشي. خبره یې سټارټ. عزتمنو زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل ته سبسکرایب کړئ. خوا کې اوسه د ټالۍ نشان ووهئ. ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.